شیر افضل مروت د پی ټی آی سوشل میډیا نه ډیر زیات تنگ شوی دی. شیر افضل مروت ویلي که د پی ټی آی سوشل میډیا په ما باندې داسې تنقیدونه کوي نو ډیر زر به د د لاسه پی ټی آی پارټي پرېږدم. چونکې شیر افضل مروت پی ټی آی پارټۍ کې نشته خو بیا هم دا بیان جاری کړی دی. په دې راځو ډیټیل سره په خبره کوو. خو بل طرف ته مسلم لیگ نون چې کم دی او پیپل پارټي هغه دا خبره کوي چې موږ د عمران خان سیاست ختم کو. خو بل طرف ته دی بیا د عمران خان مقابله هم نشي کولی. اوس چې کوم روان الیکشن د ضمني انتخابات کې ای کې د پی ټی آی مقابله کولو د پاره دواړو د اتحاد اعلان کړی دی چې موږ په الیکشن کې یو ځای یو. مسلم لیگ نون پلس پاکستان پیپلز پارټي پی ټی آی نه یریږي چې یو طرف ته وایي چې موږ له سیاست ختم کو بل طرف ته مقابله هم نشي کولی. خو حکومت سره د دې سپورټ موجود دی خو بیا هم د پی ټی آی سره مقابله نشي کولی. شیر افضل مروت ویلي دي چې زه د سوشل میډیا نه ډیر زیات تنګ شوی یم د پی ټی آی سوشل میډیا نه سپیشلی. شیر افضل مروت ویلي چې سوشل میډیا په ما باندې په دې خبره باندې ما مجبور چې زه پی ټی آی پارټي پرېږدم چونکې شیر افضل مروت پی ټی آی پارټي ډېره مخکې پرېښې نه ده خو بهر شوی دی. دی دا شیر افضل مروت د پی ټی آی نه بهر کېدو افیشلی باقاعده نوټیفیکیشن شوی. شیر افضل مروت دا هم ویلي چې په عمران خان څومره هم تکلیف دی دا د پی ټی آی د سوشل میډیا په وجه باندې دی. بل شیر افضل مروت چې څه خبرې کړې دي د هغه یو کوارډینیټر دی چې هغه ته هم استعفا ایستلې په هغه هم خبره کوو. راځو ډیټیل ته جي څنګه چې تاسو له پته را چې شیر افضل مروت ډېر وخت نه په میډیا باندې یادېږي او ډېر زیات تنقیدونه پې کېږي. شیر افضل مروت ویلي چې عمران خان ته زما په باره کې چا شیطانۍ کړې دی زه هغه د پارټۍ نه بهر کړی ما خو چې کله زه عمران خان سره 1 to 1 ملاقات وکړم نو بیا به هغه ته زه هر څه صفه ووایم نو عمران خان به ما نه رضا شي او زه به واپس د پی ټی آی حصه یم او پی ټی آی سوشل میډیا ما په دې خبره مجبوروي چې زه پی ټی آی پارټي پرېږدم. ځکه دی زما خلاف کمپین چلی دی زما خلاف پوسټونه کوي کنزل ویناګانې وي په هغې کې او د دې حرکات نه زه ډېر زیات تنګ یم او د دوی په وجه اسټابلیشمنټ او زموږ چې کوم سیاسي مخالفین دی ته هم ډېر زیات تنګ دي. په عمران خان چې څومره هم تکلیف په جیل کې دی نو هغه ټول د پی ټی آی د سوشل میډیا په وجه باندې دی. ځکه چې دی د هر چا خلاف کمپین چلی او د پی ټی آی د میډیا ما مجبور چې زه پی ټی آی پارټي پرېږدم او زه عمران خان سره نه پرېښودل غواړم. زه عمران خان سره تر اخر ساعته پورې ورکول غواړم. زه عمران خان سره یم تر اخر ساعته پورې. دا شیر افضل مروت چې کوم دی دا بیانات جاری کړی دي چونکې شیر افضل مروت د عمران خان په خاندان باندې هم تنقید کړی دی خبرې یې پې کړې دي. شیر افضل مروت علي ما خان باندې هم تنقید کړی علي ما خان خلاف هم هغه خبرې اترې کړې وي. شیر افضل مروت دا هم ویلو چې د علي ما خان بچي ولې نه ګرفتاریږي چې بیا د علي ما خان بچي بل ورځ ګرفتار شو نو په شیر افضل مروت باندې یو ځل بیا تنقید شروع شو چې اوس په دې خوشحاله شوي وي ځکه د علي ما خان بچي ګرفتار شو او د شیر افضل مروت ارمان پوره شو نو په هغه باندې ډېر زیات تنقید روان دی دا وخت. بل د شیر افضل مروت یو کوارډینیټر چې هغه هم استعفا غشتلې ده. د شیر افضل مروت د کوارډینیټر ویلي دي چې زه د عمران خان سره یم زه د عمران خان نه د بیانې مطلب د هغه پیروکار یم زه هغه نه جدا کېږم او شیر افضل مروت سره زه ځکه کار نه کوم چې دی مسلسل د عمران خان په فیملی باندې تنقید کوي نو زه نور شیر افضل مروت سره مخکې کار نه کوم چې په دې وجه د شیر افضل مروت کوارډینیټر هم د هغه نه استعفا غشتلې ده. بل د عمران خان چې ګوره څومره مخالفین دي لکه مسلم لیگ نون شو پیپل پارټي شو دا د عمران خان غټ مخالفین دي. د یو طرف ته وایي چې موږ د عمران خان سیاست ختم کو ایله څوک اوټ نه ورکوي عمران خان تر عوام نشته بس دی او بل طرف ته اوس چې کوم ضمني انتخابات دي نو هغې کې عمران خان ته شکست ورکولو دپاره پی ټی آی ته شکست ورکولو دپاره دواړو پارټیانو د اتحاد اعلان کړی دی. لکه یو طرف ته دی وایي چې موږ د هغه سیاست ختم کو بل طرف ته د هغه مقابله هم نشي کولی. خیر دې حوالې سره د ستاسو څه رایه ده کمنټ لازمي وکړئ.